الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة رد البلاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما عزتمندو، اللہ رب العزت قرآن کریم کی فرمائی: ان تبدو الصدقات فنعما هي. که تاسو دا صدقې په ښکاره باندې چا ته ورکوئ نو دا بهتره خبره ده، دا ښه خبره ده ستاسو لپاره. وان تخفوها، که په پټې ورکوئ نو هم ښه خبره ده، او که په ښکاره یې ورکوئ دا هم ښه خبره. وتؤتوها الفقراء، او ورکوئ تاسو چا ته؟ غریبانانو ته. تاسو د خپلې صدقې، خپل خیراتونه د دې د لګولو حقدار خلک چې کوم دي هغه څوک دي؟ غریبانانو له خپلې صدقې خیراتونه دا ورکوي. نو چې کله ما تاسو صدقه کوو، خیرات کوو، چا له ورکول پکار دي. لومړنۍ خبره خو ده چې د خپل اکثریت علما حضرات فرمایي چې اول په خپل خپلوانو کې، خپلو رشته دارو کې وګوره کوم کمزوري سړی دی هغه له یې ورکړه، ځکه چې په دې باندې به تا ته 2 اجره میلو شي. یو چې دا کومه صدقه دې وکړه، کوم دا خیرات دې وکړه د هغې، بل تا رشته داري وپالله، رشته داري دې نه مخکې کړه نو د هغې به درته ثواب میلو شي. بل الله رب العزت فرمایي: فهو خیر لکم. دغه غریبانانو له ورکول دا څه دي؟ دا بهتر دي ستاسو لپاره. نو دا بهتري څه ده؟ بهتري دا ده، هغه هم الله رب العزت فرمایي، هغه هم بیانوي څه؟ ویکفر عنکم سیئاتکم. دغه خیرات، صدقه که په پټې ورکړې که په ښکاره یې ورکړې، دا به ستاسو نه څه وکړي؟ دا به ستاسو نه ستاسو ګناهونه لرې کړي، دا به د هغې کفاره جوړه شي. او بل الله رب العزت ورپسې اعلان کوي: والله بما تعملون خبیر. هغه څه چې تاسو کوئ هغې باندې الله رب العزت خبرداره ده. مخکې 2 خبرې ذکر شوې، یو که په ښکاره یې ورکړې که په پټه یې ورکړې. نو دلته که اوس ما او تاسو وګورو، الله رب العزت وایي تاسو چې څه کوئ زه پرې خبردار یم. که د خلکو دپاره کې په ښکاره یې کې، د خلکو دپاره یې کې چې دا ټول خلک یې وګوري. نن سبا یو عام رواج دی، خفه کېږو به نه عزتمندو، خو لیکن یو عام رواج دی بس چې زه صدقه کوم نو د مخکې نه به مې ورته موبایل ریډي نیولي چې یاره بس ټول خلک یې وګوري. هغه به ځان سره ریکارډ کړم، بیا به فیسبوک له هم خامخا یې ورکوم چې یاره دا ټول خلک وګوري چې اوهو پلانګي دا وګوره، پلانګي صاحب څنګه صدقه کړې، څنګه خیرات یې کړې، پلانګي له دومره پیسې ورکړې، پلانګي سره یې داسې امداد وکړو. نه زما عزتمندو، هغه د اردو یو مقوله ده که نه، چې نیکي کر دریا میں ډال. نیکو کا او بس دریاب ته وغورځواړو، ای راکړه چې یاره ما نیکي کړې ده. زما عزتمندو، د فیسبوک دپاره نیکي نه کول، د سوشل میډیا دپاره نیکي نه کول، چاته د ښودنې دپاره نیکي نه کول. ځکه چې یو حدیث مبارک کې راځي چې کم عمل د چا دپاره شوي، الله رب العزت به د قیامت پر ورځ دغه خپل بنده ته ووایي چې دا عمل دې د پلانکي دپاره کړي، د زما د پلانکي بنده دپاره دې کړی، ورشه اوس د هغې نه د دغې عمل بدل چې کوم دی دا زما دغه پلانکي بنده نه واخله چې چا دپاره دې کړی. زما عزتمندو، چې داسې نه وي چې زما او ستاسو عمل د چا دپاره خاص د الله د رضا دپاره وي. که په پټه کوم صدقه نو هم چې د الله رب العزت رضا حاصلول مقصود وي، او که
په ښکاره باندې کوم، نو هم د دې دپاره نه، د دې دپاره یې په ښکاره باندې وکړم چې یاره زما دا یار دوست دی او دې چې کوم دی مالداره دی او ده کې هم دا جذبه پیدا شي چې په دغه نیت باندې زه صدقه وکړم، نو د هغې کیدای شي هغه په هغې باندې د هغې اثر هم وشي. او چې کله په زړه کې یو خبره راشي د زړه نه کوم کار په کم دغه مقصد باندې وشي که نه، هغه بیا هغه شانتي اثر لري. اقبال وایي که نه، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. چې د زړه نه کومه خبره په کم مقصد باندې وشي که نه، هغه شانتي هغه کېږي، هغه شانتي اثر لري. نو که زما صدقه په ښکاره باندې د دې دپاره چې یاره زما دا یار دوست دی د ده وس کېږي چې ده کې هم دا جذبه پیدا شي، دی هم سبا صدقه وکړي، سبا خیرات وکړي، یو غریب سړي امداد وکړي، نو هغه به بیا هغه شانتي اثر کېږي. خو لیکن که د دې دپاره چې یاره بس مړه دا پلان کیې چې کوم دی ووایي چې واه دا وګوره داسې زبردست صدقې کوي او داسې خیراتونه کوي، ټیک ده هغه به ووایي، خو لیکن هغه عمل دی بس همدغه دی پورې برباد دی که دغه دی کې. زما عزتمندو همیشتاً او بل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که نه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الصدقه ترد البلا، صدقه دا بلاګانې رد کوي، بلاګانې لرې کوي، پریشانۍ ختموي. نو که نور ما ته څه فایده راکوي او که نه راکوي، خو لیکن د دې دپاره صدقه کول چې یاره په ما باندې کوم آفات بلیات کوم پریشانۍ راځي، نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې په دې سره هغه ختمیږي، هغه رد کېږي، الله رب العزت یې لر کوي. نو زما نه د دغې صدقې په برکت سره چې کوم دی زما پریشان الله رب العزت زما نه لر کوي، چې دغه مقصد وي د الله رب العزت رضا مقصود وي. او زما عزتمندو داسې کس بني چې هغه به ګناه نه یې کړې، انسان چې وي هغه نه به خامخا یې ګناه کېږي علاوه د پیغمبرانو نه، چې انسان شو د هغه نه به ګناه خامخا یې کېږي. او الله رب العزت فرمایي چې وکفر عنکم سیئاتکم، ته چې صدقه کې او دغه کې خیرات کې، نو دا به ستا نه څه نه کوي، ستا ګناهونو د هغې کفاره به جوړېږي. نو چې په دغه مقصد وي چې یاره زما دا صدقه، زما دا خیرات، دا زما دا ګناهونو کفاره جوړه شي، زما نه بلاګانې رد کړي، زما نه مشکلات در کړي، نو زما نه به مشکلات هم لږ کېږي، زما باندې به پریشانی هم نه راځي، او الله رب العزت به زما ګناهونه هم معاف کوي. او بل ځای کې نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ګوره مونږ صدقه ما مخکې معرض وکړه چې یاره اول خپلوانو کې کتل، مونږ صدقه دا ګڼو چې یاره بس غریب وګوره او پردی وګوره چې یاره بس خامخا یې هغه له ورکړي شي. نه زما عزتمند د ټولو نه بهترین نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ټولو نه بهترین صدقه په خپل اهل او عیال باندې ده. زما وس کېږي نو د کور ته په دې نیت باندې یو څیز راوړل چې یاره دا زه په دې خپل اهل او عیالو باندې، په دې خپل بچو باندې، په دې خپل مور او پلار باندې، په دې خپل وروڼو خویندو باندې دا یوه قسمه صدقه کوم. دا ټولو نه بهترینه صدقه ده، ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دې سره یو رشته داري پاللی شي، بل د صدقې ثواب. نو مور او پلار چې کوم دی هغې به هم درنه خوشحاله شي، وروڼه خویندې هغې سره به د نور هم تعلق مضبوط شي او د صدقې ثواب به مو شي. الله رب العزت چې کوم دی ما او تاسو ته د صدقې کولو توفیق را نصیب کړي، او خاص د خپلې رضا لپاره الله رب العزت په دغې خبرو عمل کول اسان کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.